حامدا ومصليا اما بعد. دوستانو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. د خالق کائنات رب ذوالجلال، خالق د مخلوقاتو، رب د کائناتو بندگانو باندې قسمه قسم امتحان راولي او یا انسانانو لا رب العالمین د خپلو کرتوتو، د خپلو عاداتو، د خپلو ګناهونو په دنیا کې زوره نه ورکوي. دوستانو که چېرې وکتلی شي، تاسو به وینې ګورئ چې د کرونا وایرس یو مهلکه بیماري راګډه شوې ده او عالمي دنیا کې تمام انسانیت ډېر په پریشانۍ کې اچولی دی. حقیقت دا دی چې مونږ په دې نتیجه باندې ورسېدو چې امتحان خو ځکه نشي کېدی چې امتحانات پر ډېرو لویو خلکو باندې راځي، لکه څنګه د صحیحینو حدیث مبارک دی چې د انسان ایمان څومره معیار وي نو د ایمان د معیار مطابق امتحان راځي. خو لیکن چونکې اوس دا یو څیز په عالمي دنیا باندې خور شوی دی، تر نوي ریپورټ پورې څه کم 200 ممالکو کې خور شوی دی. په زرګونو باندې خلک د دې بیمارۍ نه که مسلم دي که غیر مسلم دي هغه په دې کې مړه شول. خو لیکن که مسلمانان مړه شوي دي دوستانو، هغې ته رب العالمین د شهادت مرتبه ورکړې ده او کوم مریضان شول او د مرض په حالت کې پراته دي دوستانو، هغوی ته به ضرور اجر ملاویږي. په دې موضوع باندې زه نه ځم چې بیمارۍ باندې څومره اجر ملاویږي، احادیثو مبارکو کې د مشکلاتو، د تکالیفو، د امراضو باندې د صبر کولو څومره اجر او ثواب دی. خو زه به ضرور په دې ویډیو کې زما پیغام مقصد دا دی چې موږ به بیمارۍ له هم شکست ورکول غواړو او ورسره موږ به دغې بیمارۍ نه ځان هم محفوظ کوو. د بیمارۍ د شکست لپاره دوستانو قرآن کریم فرقان حمید چې کومه نسخه ښودلې ده هغه نسخه استغفار دی. دوستانو استغفار ویل پکار دی. یو لنډ استغفار ستاسو په جناب کې وړاندې کومه، زموږ ته د پاکو مشایخو نه پاتې دی. هغه دا استغفر الله یا ربي، استغفر الله یا ربي، استغفر الله یا ربي. دوستانو دا استغفار باندې مکمل بیماری له شکست ورکول دي او ځان چې کوم وظایف باندې محفوظ ساتل د دغې بیمارۍ نه په حدیث مبارکو کې د داسې مهلکو امراضو نه د ځان ساتلو دپاره ډېر وظایف راغلي دي. خو لیکن یو اسانه وظیفه چې هر یو مسلم خوانده او ناخوانده، تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته، ایجوکیټډ او ان ایجوکیټډ او دا شان عالم غیر عالم، امیر هر څوک د دغې وظیفې په اسانه باندې تلاوت کولی شي. ورځې سلزلې یا حفیظو یا رقیب وظیفه کوئ او د شپې هم یا حفیظو یا رقیب وظیفه کوئ. خپله ځان باندې دموئ او خپل ماشومانان هم په دې باندې دمولی شي. دوستانو ما پیغام په نن ویډیو کې دا دی چې یو بیماری له شکست ورکول دي هغه په استغفار سره دی او یو خپل ځان د دغې بیمارۍ نه محفوظ ساتل دي هغه په یا حفیظو یا رقیبو سره دی. ډېر په سوشل میډیا باندې علماء کرامو، د زړه درد لرونکو علماء کرامو، لوی مشایخو، لوی پاکانو نیکانو علماء کرامو د خپلو وظایفو اظهار کړی دی په مختلف ویډیوز کې. خو لیکن هغوی هم یو درد د خپل متعلقو خلکو سره، مسلمانو سره یو د درد دپاره پیغام ورکولو. نو دوستانو دا یو اسانه وظیفه وه، تاسو په جناب کې ما وړاندې کړه. ورسره یو بل پیغام چې کوم ضروري عرض کول هغه غواړم هغه دا چې کوم احتیاطي تدابیر دي هغې باندې عمل کول عین عبادت دی. ځکه قرآن کریم فرقان حمید سورة النساء کې ارشاد فرمایي چې په کوم آیات مبارک کې د جمع صلات خوف ذکر دی چې انسان باندې یره وي نو کم طریقې باندې منځ کول پکار دي، جمع کول پکار دي. په تېره ویډیو کې هغې وضاحت ما تاسو په جناب کې وړاندې کړی و. په هغې آیات مبارک په آخر کې رب العالمین ارشاد فرمایي خذو حذرکم،
اے زما بندگانو تاسو احتیاط راونیسئ. علماء کرام دغه آیات مبارک ډېر محامل او ډېر تفاسیر بیانوي، خو یو معنی یې دا هم ده چې احتیاطي تدابیر اپناول دا د قرآن کریم په احکاماتو باندې حکم کول دي. خو لیکن دا هم ضرور یاد ساتئ چې موږ به احتیاطي تدابیر هغه اپناوو چې په هغې کې د اسلام خلاف نه وي، په هغې کې د اسلام مد مقابل د عمل اظهار نه راځي، چېرته د فرایضو بندش نه راځي، چېرته د سنتو سره ټکراو نه راځي. هغه احتیاطي تدابیر به موږ اپنوو. اسلام کې د دې خبرې گنجایش شته دی، لکه لاسونه وینځل شول، ځان پاک ساتل شول، بلا ضرورته اسپتال ته تګ نه شو، بلا ضرورته بهر ګرځېدل نه شو. دا ټول احتیاطي تدابیر دي چې په دې کې د اسلام سره بالکل ټکراو نشته، مخالفت نشته. نو لہذا په داسې احتیاطي تدابیرو باندې عمل کول دا عین عبادت دی، ځکه چې دا صحت د رب العالمین طرف نه بندگانو سره یو امانت دی، او امانت مبارک کې رب العالمین مو پوښتنه کوي. او د دې د وجې نه رب العالمین قرآن کریم کې په واضح ټکو سره ارشاد فرمایي چې لا تهلکو انفسکم، تاسو خپل ځانونه مه هلاکوئ، تاسو خپل جانونه مه تباه کوئ. د دې معنی هم دا ده چې د هغې څیزونو نه لرې ځان ساتل پکار دي چې کومو څیزونو کې د انسان دپاره نقصان وي، تکلیف وي. بهرحال یو پیغام و ستاسو په جناب کې ما وړاندې کولو. راځئ نن ټول یو عهد کوو چې موږ به استغفارا وایو، د دغې بیمارۍ لا یو قسم ته شکست ورکولو په نیت باندې، او خپل وظایف به هم کوو د ځان د حفاظت لپاره. اختتام کې به دعا دا و چې رب العالمین زموږ ستاسو د داسې مهلکو امراضو نه نسل در نسل محفوظ وساتي، او الله پاک د موږ ایمان ته، زموږ صحت ته، زموږ ملک پاکستان ته او تمام اسلامي ممالکو ته خیر و عافیت ورنصیب کړي، او دغه بیماري د الله تبارک وتعالی په خوشحالو او برکتونو باندې بدل کړي. السلام علیکم ورحمة الله.